باندې دوه قسمه خلک ژوند کوي او دوه قسمه خلک په دې مخته ځمکه باندې پاتې کیږي. یو قسم خلک دا هغه دی چې دوی په خپله باندې د علمای حق او دغه رنګې د بعضې علما دي او بعضې د علماو دفاع کوي. په حدیث کې هم دي پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي کن عالما یا عالم شه، که عالم نه جوړېږي نو د علماو سره مینه وکړه، د علماو خادم شه، متعلم شه. اوس دا حدیث دی. نو یو قسم خلک دا د انبیاو وارثان دي، دا د پیغمبر په طریقه او د پیغمبر په لار باندې رواني. دویم قسم خلک دا د ابو جهل، دا د عتبه، د شیبه، دغه رنګې د فرعون وارثان دي. نو په خوله باندې ګوره څوک مسلمانېږي نه چې ته لا اله الا الله ووې نور اعمال د کفار وي، دغه رنګې عقیده دې ګډه وړئ. نو په خوله باندې په کلمه په ویلو باندې صرف څوک مسلمانېږي نه. اصل اسلام دا هغه دی، پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې تا ته ستا د ژبې نه چاته ضرر ونه رسي. اصل اسلام دا دی، اصل ایمان دا دی. اوس تاسې وګورئ حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ډېر خلک د هغې خلاف لګی دی، صرف او صرف یوه وجه ده چې دغه د سیمونیر صفت وکړه او صفت لایق هم دی. ګوره دوه قسمه جنګونه دي. یو قسم جنګ په خپل ملک کې دی، د خپل ملک د جنګ د وجې نه خو ته یو پوجي لیډر په صحیح ده ظلم به یې کلی، بربریت به یې کلی، خو تا هغه پسې لګیا شې چې استاد دا ظلم کلی نو بل ملک سره به جنګ نه کې. تا دا ظلم کلی کو تا باندې څوک ګزار کوي، که انډیا د باندې ګزار کوي، که اسرائیل د باندې ګزار کوي، نو ته به څه نه وې، ته ظالم یې. اوس تاسو هغه یو خو ټیک ته ظالم به یي، خو بل طرف ته لویه کارنامه په دې تاریخ کې تاسې وګورئ. پاکستان چې آزاد شوی دی واحد دا فیلډ مارشل دی چې پاکستان یو نوم یې دومره اوچت که چې اوسه پورې چا داسې حمله نه ده کړې څنګه چې اسیم منیر په دې دور کې په انډیا باندې وشوه، څنګه چې په دې دور کې په افغانستان باندې حمله وکړه. دا په پاکستان په تاریخ کې پیله وشو. نو بهادر خو دی، صفت یې پکار دی. داسې خلک چې په ورلډ دنیا کې پاکستان بچا پیژاندم نه، پاکستان نوم یې اوچت که، نو شیخ صاحب کو دا دوه خبرې د هغه په صفت کې وکړي، نو دا خو ظلم نه دی. یو طرف ته ټیک ته ظالم به یي، بل طرف ته خو د هغه بهادرۍ چې کوم ده شیخ صاحب خو د هغه بهادرۍ بیان کړله. خو تاسو ته ما وویل دنیا کې د فرعون، د حامان، د عتبه او د شیبه او د ابو جهل وارثان هم شته، د ابو جهل اولاد هم شته. هغه خو به علمای حق پسې ګډې وډې خامخا